نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا سلویختم نمبر آیت دی پمخی رکو کی دا مجرمانو کافرانو پا جہنم کی اخبل منزی اختلاف بیان شو. اس پدی آیاتن کی دا کافرانو پا جہنم کی ہمیشہ پاتی کے دل چی دوی نتیجہ دا اغا بیانی. اللہ رب العالمین فرمائی چاچے زماد آیاتنو دا قرآن تقذیب ہو او دا قرآن نے مخوالو ایمان رونلو دا دوی دا پاربا دا آسمان دروازی نکلاوی او دوی با جنت تا نداخلی گی. دوی جنت تا داخل دل دا سے ناممکن دی لکدستن پسم کی چبوخ دن نکے ندستن پسم کی بوخ دن نکول ناممکن بلکہ محال دی ندا کافر جنت تا داخل دل محال دی. دیتویلی شید تعلیق المحال بالمحال. کافر جنت داخل دل محال دی داسی لکسنگا چه دستن پسوک کی اختن نکی دل محال دی. ستنسون ورکوٹی اگئی کتار داخلی ورکوٹی سی او اخوڑیر غٹی ستن پسوک کی نداخلی کی دا سنگا چه ستن پسوک کی اخت داخل دل ناممکن کار دی دا شان دا کافر جنت داخل دل ناممکن. بیا اللہ جل شانہ دا دے کافران نور انجام ذکر کی چی دی کل جہنم تلر شدید آوستلو دکی ناستلو زی وسط کور خو ملو شو کافر تا جہنم خو پر یہ کور کے خام خوابیا دا ناست زی وسط. اللہ پاک فرمائی دا دی ناستا دا بم پاور دا جہنم دیتا چی پزمکا کمی بیستری پرتیوی دیتا چی کمی جامی اغسطلی شی اگا طولی بدا جہنم دا اور نجوی دا پاساو کی چاپیرو پتی سی دی باندی پردیوی اگا بم دا جہنم دا اوری یعنی چار چاپیر بدا بین اور وی بل سبنی. اللہ دے من اوتاس کو ساتھ قرآن کے اللہ دا مومنان نعمتنا ذکر کی چے مومن با جنت تجیغی کے بدا خوری دا بسکی دا باغندی پدی سے بکینی چے دا جنتیان آغا ذکر شنو دا جہنمیان ذکر کی چے دا دی بس ترتیبی اغم اللہ ذکر دا ناس کے زی جہنم جامی جہنم پردی جہنم زی جہنم دولر سے ذکر شو جہنم یا چکم دا مومنان دا مومن دا پارا بٹے کانا دا ناستے سے اللہ فرمیا بجنت ایمان روڑے او ایمان سرے عمل صالح دا نیکے کارو نکلی دا دا زیبو جنت چاچی ایمان ندی روڑی دا انجام جہنم چاچی ایمان روڑی دا نیک کارو نکلی دی دد انجام جنت. چه بنده تکل قرآن کی دا ذکر دی خبلا سوچ کئی چه دا جنت خیسته زید و دا جہنم بد زید نو خیسته زید اگر تیاری ہوانی
مفت کې نه ملاوي او چې تیاری نه کړي نو بیا هو جهنم. نو مسلمان به تیاری د آخرت کوي. بیا چې کله الله جل شانه دا مؤمنان دي جنت ته داخل کی د دې په خپل منځونو کې یو بل سره مینا محبت وي. د جنت نو وړاندې بدیتا چې دې تکله حکم شي جنت ته داخل شي. د جنت دروازې سره په دوه نهرونه به یو نهر بداسي وي چې دا غي ندی وبوس کی نو په خپل منځونو کې کوم خفګان یو بل سره د جنتیانو دنیا کې تیر شوي ټول باندې ختم د زړه خفګان په ختم کې لکه مثال په مسلمانانو اسیا بل سره خفګان چې جنت ته دا خفګان بل کني د زړه خفګان په ختم شي. نو د دې اولنی نهر نه بدا جنتیان وبوس کیو په دې نهر باندې بدی غسل هغه نه بعد په پاک صفا سوترا جنت ته راشي. او بعضی مفسرین لیکي چې په جنت کې خدای چا خپل مرتبه د چا مرتبه سم ډیر اوچتا د چا لږ کم اوچتا د چا ډیر کم نو مرتبه خدای چا خپل. نو په دنیا کې د مرتبو په لحاظ سره د خلق خپل منځ کې یو بل سره بغض کینه حسد دی. دا وګور دې ګاډي کې کوي چې پیاده ګرځي دا وګور دې په موټر سایکل ګرځي او په سایکل ګرځي. خامخا جائز کار کې د انسان پزړه کې د یو بل سره لګ لګه مسله وي او سره د دې فرق د مرتبو د جنت د جنتیانو په خپل منځ کې دا حسد او کینه وي. نو الله پاک فرمای جنت ته داخلي دل سره باندې زړونو کې خفګان ختم شي. نو سره د دې چې فرق د مرتبو کوي لیکن محبت ور سره وي. ار سړی په خپل قسمت خوشاله چاته چې کوم نعمت ملو شي هغه پاغي باندې خوشاله. بیا چې کله دا جنتیان دي جنت ته داخل شي دی بد الله شکریا ادا یا الله دې شکر دې چې تا موږ ته دا ستاره خودلې وا چې دا غي لار باندې موږ لارو موږ دې زه ته جنت ته اول بد الله شکریا ادا او د دې سره خپل عاجزي ښکارا کې کتاره تلاره نو خودره نو موږ به دې زه ته نور رسېږو. استا په من باندې فضل او احسان دې او توفیق دې راکو دنیا کې ایمان وروړو نیک عمل مو کو نو موږ دې زه تر نو الله ستاسو شکریا ادا. تو په جنت کې په جنتیان اول الله پاک شکریا ادا کی او د دین بعد په پیغمبرانو احسان چې په دې امتیان دي دا غي شکریا ادا کی او فضل دې را باندې دا کړو چې پیغمبران دې را لګلو موږ ته لار خو درو. الله جل شانه عاجزی خو خیر دا خلق جنت تلاړ دي خو عاجزی ښکار ک الله په خپل کمال نه راغلی اسلام په فضل راغلی او د پیغمبرانو په احسان راغلی. الله عاجزی خو خیر الله و فرشتي ته حکم کی فرشتہ به اعلان دا جنت هم تاسو دي او تاسو دي جنت په خپل عمل راغلی. اس پدې کې بیا مفسرین ذکر کوي چې دې قرآن چې دا جنت ته داخله دل دا په عمل شو او حدیث مبارک کې راځي چې جنت ته داخله دل د الله په فضل دي. نو شیخ التفسیر کاندلوی رحمت الله علیه فرمایي چې آیت او حدیث کې تعارض نشته. ظاهری سبب د جنت د تلو نیک عمل او ایمان او کته وې چې جنت تلاړ شو ظاهری سبب به اختیاري ایمان پروړي او نیک کارونه وکړي او حقیقی سبب د الله فضل او د الله فضل خو مخامخامي ځکه چې ایمان خو د الله د فضل نه علاوه شته او نیک عمل د الله د فضل او توفیق نه علاوه شته. نو حقیقی سبب د الله فضل او ظاهری سبب ایمان او نیک عمل دوالو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته دا نعمتونه راکړي. دا جنت نعمتونه له تیاری غواړي
او موږ تاسو د تیارې په میدان کې ژوند کوي په دنیا کې بلګ لګ خواري کول غواړي الله پاک موږ تاسو ته تیارې توفیق راکړي فرمایي ان الذين كذبوا بآياتنا يقينا كسان چدا اغي تکذیب کو زمون د آیاتونو واستكبروا عنها وتكبروا کو زمون د آیاتونو ایمان پرونو لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی کلا وغلی بیت دروازی آسمان د نیکانو روحونه د مرګ نه بعد برزي علیین تقوم اسمان نبر یوزه الاندراج کیږي او داغي نه بعد تعلق قائم شي قبر کې انسان بیا ژوند کیږي نو په قبر کې خوشحالي مزي کوي او د بدن روحونه ته د اسمان دروازې نه کولاوي غلان د زمکي و مزمکه لاندې او مقام د سورې متفقین کې راځي غي تسجیل نو د بدن د روحونو اندراج په لاندې رجستر کیو شي او داغي نه بعد د روح د دې بدن سره تعلق قائم شي نو په دې قبر کې دې په عذاب کې لګیاوي نو دې جهنميانو کافرانو ته د اسمان دروازې د مرګ نه بعد نه کولاوي ولا يدخلون الجنه وبن داخلي کی جنت حتى يلج الجمل تردي چې داخل شو في سم الخياط بسوري دستن کی دستن بسوري کې خو نه داخليږي نو دا شان دا کافر به جنت ته نشي وكذلك نجزي المجرمين دارنګي من بدلا ورکو مجرمانو ته لهم من جهنم مهاد وبدي جهنم يان دپارا کافران دپارا جهنم مهاد الفرش او جامي ومن فوق الغواش او دپاس دبيب پردي د جهنم د اوروي وكذلك نجزي الظالمين او دارنګي من بدل ورکو ظالمانو کافرانو ته والذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان او عمل وکړي کې لا نكلف نفسا الا وسعها من نمكلف کو یو نفس مگر دا غید طاقت مطابق اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون دا کسان خاوندان د جنت دیو په دې جنت کې همیشه د پاروي ونزعنا ما في صدورهم او من باسغا اغا خفگان چی بی بعد دی مسلمانانو جنتیانو پزرونو کی من غل د ساسدو د کینینا دا من باسو چی جنت داخلو دا بچ ختم تجری من تحتهم الانهار بهی کی بلان دی د قلاگانو بنگلو ننیرنا وقالوا اوی بدا جنتیان الحمد لله الذي طول صفتنا طول شکریات اللہ پاک اغا ذات دپاردا هدانا لهذا چمنته هدایت کو ددی عمل دهر عمل چداغي بددا جنت دا وما كنا لنهتدي او من بنو به هدایت باندې لولا ان هدانا الله کچر من تعالی توفیق هدایت نو ورا کړی لقد جاءت رسول ربنا بالحق فتاقيس داخلو پیغمبران طرف زمنگا منتا پاق باندې ونودو دی تب آواز کلیشی دا اللہ پاک دا طرفنا ان تلکم الجنتو چدا جنت اوریستمو تاستا پا ملکیت کے درکشو تاسو ددی مالکان شوئی بما کنتم تعملون پا سبب ددی چی تاسو اعمال کری دی پا دنیا کے سرد ایمان واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین